نبی علیہ السلام فرمایل چې کله تاسو کې یو سړي غلط کار هغه وکړو او چا ولیدو نو په لاس دې منکی کدا طاقت نه په جبه دی وته وي کدا طاقت نه باډي کارت وسرو کې زړه چې زما واست ورانه خط وذالک اضاف الايمان دا ټول نه کمزور ایمان دی کنه بایکاټ کول چې زما واست لاره جدا مخلو ویل دا دینه چوت حیثیت ته په لاس منه کول دا دینه چوت حیثیت دا اسانه لپاره الله جل شانو درې وانه سټیکونه ذکر کړی دار چا د لاس وسم نه کی دار چا جبه وسم نه کی دا درې سټیکونه ذکر کړل امت ته اسانه ده اوس یو خبره ده پم کې یو قسم خلک کی تاسو ته خیال کړی هغه ډیر لالچیان ډیر زیات حرس والا ماده پرست دنیا پرست کمینه ټایپ خلک خو ظاهرا ښکاری نه اغي سوي اغي وی دا سړی چې دا ګناه کوي کوم کنه او دا سړی دا ګناه کوي خیر دې مړه الله بخون کې مهربان ذات ته بس خیر دې الله دومره زور ور نه دی چې خامہ قدی سره بدی سيزونو حساب کتاب الله جل شانو ما او تا ته خبره کوي یہ غلط خلکو سره ناس تفاستا دمه کوا که تاسو ته رضا شي کنه الله فرمایي چې ګناګار خلکو نه رضا کیږم خبره باندې سپوږ نه شوي تاسو چې کوم رواجی خبره ده چې الله بخون کې مهربان دی او ځکه نه پاسه سره خیر دی دا فضولیات دي فضول خبري الله جل شانو دی یو سړی په یو عمل باندې رضا نه دی ته دا غسر ناس تفاسته ولګي الله دغه الله فرمایي چې تاسو فین ترضوا عنهم تاسو دې منافقانو خوشاله شوي چرته فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله دې ګناګار قوم نه خوشاليږي ښا صحیح ده تاسو تاسو کدا سي کوي چې رنګ به سره کینو او دې صفایده دا او دا کار وشي دا کار وشي دا فضولیات او دا خبره کوي چې را الله بخون کې مهربان ذات ته خیر دې مړ موږ ته بس پدې سنوي پدې ناستا او دې ته پدې نو سې چلو شو کو زنا یو کړه سې چلو شو کو غلا یو کړه سې چلو شو کو سودي وکړو الله بخون کې مهربان دی بخون کې مهربان دی او روزانه بیا ماستر په منځ کې ودرېږي او دروغ موي سوي ونخلع ونترك من يفجر دا ماستر مسکین وي ونخلع ونترك من يفجر خدای جستا سپنا فرمانی کې موږ غو پریدو سره سره تعلق نه سات کم ځایږي چا په دې باندې عمل کړي مونږ چې څونه خلک ناس دي کنه روغ روغ خبره کوم او زموږ تعلقات غلط دي زموږ تعلقات څه دي غلط دي کله یو عالم سره په مونږ څوک تعلق ساتي کنه هغه مجبوري صحیح مجبوري او کله یو پلیت سړی سره انسان تعلق ساتي کنه هغه مجبوري ده دا تعلقات غلط دي تعلقات غلط تعلق ختمولم د چا رضا لپاره د الله رضا لپاره او تعلق ساتلم د چا لپاره د الله رضا لپاره دا هغه تعلق ته چې الله ته مقبول او منظور دی